داسې چلو یو ملکه وه تقریر به رانه اوږدېږي خو یو د باچا ښځه وه محل کې ناسته وه محل کې چې کله ناسته وه نو د دې باچا د ښځې جامې به یو دوبڼې اینځلې بس هغه داسې په خوشحالۍ راله دا دوبڼه په خوشحالۍ راله ملکه ورته وایي څه چل دی وی ملکې صاحب ډینګچو پیدا شو څه پیدا شو ډینګچو پیدا شو ملکې ویل ډینګچو پیدا شو هلې وي شا وی ډینګچو پیدا شوی دی مټیان راوړی چې مټیان وخورو بس درز وغوبل شو ډینګچو پیدا باچا چې راننوت نو هغه ښځه خوشحاله وه نو باچا ورته وایي څه چل شوی دی وی باچا خبر نه وي نیم خبر وي ډینګچو پیدا شوی وی ښه ډینګچو پیدا شوی شا به لکه بس محل ته لاړ بار ووتو اعلان وکړي وي ډینګچو پیدا شوی دی او بس نغاري ووښیو مټیان راوړی لوګانو پخې کې ډینګچو پیدا شوی وی والا ته کله چې کله محل کې درز او غوبل شو قلا کې بس ټول پاکستان کې خو چې ډینګچو شي د زرداری چې ډینګچو شي یا د نواز شریف چې ډینګچو شي یا د عمران خان ډینګچو شي نو بیا خو چې ټول په ډینګچو کې اخته اخر کې چې دا ملک او دا ټول خلک په نغمو او په ګډاګانو او په الواګانو ستړو شو که نه نو یو وزیر راغی دی باچا ته وایي باچا ډمامې خو مو کړی الواګانو مو خوړی خو دا ډینګچو څه شی دی یاره دا خو ما ته هم پته نه لګي چې دا ډینګچو څه شی دی هغه کور ته راغی ښځې له چې ښځې دا ډینګچو څه شی دی هغه ښځې وایي دا خو ما ته هم پته نه لګي چې دا ډینګچو څه شی دی خو دا دوبڼه راغلې وه دی وایي چې ډینګچو پیدا شوی دوبڼه یې راغوښته چې کور دې روان نه شه دا ډینګچو څه شی دی وایي ډینګچو څه شی دی خو زمونږ خره وه هغه لنګه شوې ده بس هغې ته ما ډینګچو وي ته کور هم روان نه شه نو د ډینګچو نه ټول د پاکستان نن سبا د دې خلکو هم دقه شان کار دی ښه په ډینګچو باندې د ډمامې وایي نو تاسو ته پته هم نه لګي د ظالم زامنو چې د مړو شپه څه شی دی پرې پوهېږې زه په وجه نه پوهېږم ښه د دې نوم یې نه پوهېږم ما خو د مړو شپه ورته مونږ نو خو ویمه که نه مونږ دې ته اطعام ویو څه ورته وایي اطعام پېژنې چې خیراتي خوراک ورکول خیرات ته تاسو وایئ ځکه دا نوم په تاسو ډېر ښه خیرات ته ووایئ اطعام ته ووایئ خیرات ته ووایئ د مړو شپه کوې نو څه ناروا نه ده ګورې زه دا نه وایم چې ناروا ده خو زه په دې نه پوهېږم چې دا نوم هم بله د مړو شپه څنګه ایښودلی خو ستاسو د مړو شپه یا ستاسو د خیرات شپه یا ستاسو د اطعام ورځ خیرات کول د چهارشنبې په ورځ باندې او د زیارت په ورځ باندې خو ستاسو د دې پښتنو څه ناشنا خبرې وي هغه مونږ هم پرې نه پوهېږو چې دا تاسو څه وایې څه نه وایې خو بیا مونږ وایو چې یاره دا د دوی یو اصطلاح ده نو دوی ورته وایي د مړو شپه د څه مونږ نه پوهېږو چې دا د مړو شپه څه شی وي او دا د جمدو شپه څه شی وي تاسو ټول ورته د مړو شپه وایې که او دا د مړو شپه ورته ولې وایې او زه په خپله نه پوهېږم په دې دونه کتابونو کې زه نه پوهېږم چې دا د مړو شپه ورته ولې وایي خو بس د خیر او د صدقاتو یو شپه ده د مړو شپه ورته ولې وایي په خپله پوهېږې دا د ښځو ویرونه دې لیدلي دي که داسې اکټینګونه او داسې چغې سورې او چې څنګه اکټینګ ختم شي نو بیا په خندا شي د ظالم لوڼه ګورې داسې عجیبه کار راغلی داسې اکټینګ کوي چې نه یو نیمه پکې را دننوځي پیر صاحب او د هغه ځای نه او دا کومه چې ډېره زیاته وجاړي دا فرسټ نمبر راځي ګورې دا یاد ساتئ ښه دا کومه چې مړي ته ډېر زیاته وجاړي مراد خانه مړي ته چې کومه ډېره زیاته اول وجاړي او په ځان له پکې څه پرکالي غوندې م راولي لیدلي به مې ټول پرکالي غوندې راولي او راپروزي او ځان بېهوشه کړي خلک وایي یاره بس پلانکی میدان یوړه بس پلانکی مړي پسې ډېر بابا پسې چې کومه جوړه پلانکی کړې ده که نه د پلانکی د جوړه په شانتې جوړه دا به بس په ټوله کیړله کې یادوي بې پوهېږې حال دا دی هغه چې څنګه د جړه نه روغه شي جوړه شي هله وي شامې که نو اوبه راله راوړی چای راله راوړی مرۍ مې خرابه شوه خدای هم غرق کړه مرۍ م راله کېنوله او نور هم سره چې بندوبست نه کوې نو دا ټول اکټینګونه راغلي زموږ د زنانو باچا صاحب دا ټول اکټینګ دا اکټینګ حرام اکټینګ میا صاحب څه شي دی حرام مړي پسې اکټینګ حرام دی مړي پسې په ویر جړه حرامه ده
د مړي بې ځایه صفت په ژړا کې نه کول. وای زمریا وای تا نه خو به دا ټوله علاقه یارېده، وای د سمندر په شان څخه به هغه به مچم چېرته مړ چاله نی ورکړی. ادبي وای د سمندر په شان څخه دې کړې ده. دا ټول بکواسات او خرافات دي او په شریعت کې ناروا کارونه راغلي دي. د دې نه به ځان ساتي. دې ته په عربی کې نیاحه وایي او دې ته په عربی کې نوحه وایي او دې ته په پښتو کې ویر وایي. په مړو پسې هر قسمه ویر او ستاینې دا ناروا راغلي دي. او که چېرته سترګو نه دې اوښکې لاړئ، والده دې وفات شوه، والد صاحب دې بیمار شو، بچی دې وفات شو، ښځه دې وفات شو، هر څوک چې وفات شو، خو هر څوک خو چې ستا ورسره د زړه مینه راغلی وفات شو، ته پسې خیر دی په زړه باندې جاړئ، سترګې دې لږې لږې اوښکې کوي نو خیر.